بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین او زما خوږو بچو په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن 14 اگست 2023 ښکلې او خوشګواره او بهترینه ورځ ده او په څه باندې ښکلې او بهترینه ده چې په دې ورځ باندې زمونږ خوږ وطن پاکستان، زمونږ خوږه خوره، زمونږ خوږ ملک پاکستان دا د انګریزو د تسلط نه الله جل جلاله آزاد کړی دی او په دې کې زمونږ د مشرانو، زمونږ د علماو، زمونږ د عوامو، د نارینو او د زنانو قربانې د هغې وینې، د هغې ستړې دا پکې شامل دي. لہذا مونږ او تاسو ته دا سبق ملاویږي چې مونږ او تاسو د دې وطن، د دې ملک، د پاکستان د دې خاورې حفاظت وکړو، د الله جل شانه د دې نعمت قدر وکړو. یقینا چې دا د اسلام قله ده. بل یو ملک نور ملکونه مونږ وګورو، نور خاورې او نور وطنونه مونږ وګورو، په هغې کې داسې ازادي، آزادانه تورموز، تلاوت، بیان، د علماو او د مدرسو ازادي داسې نشته. یی به اسلامی ملک، مسلمان ملک به خدا سے آزادانه تور د مونځ اجازت، د جمعې اجازت، د بیان اجازت، د مدرسې اجازت دا نشته دی، بلکې هغې باقاعده حکومت وقت درخواست لیکي. لہذا غرض مې دا دی چې الله مونږ له ډېر ښکلی، پاکیزه، مزیدار، زرخیزه وطن او ملک راکړی دی. مونږ د دې حفاظت وکړو. مونږ د دې چې کومې خیرنې سترګې دې طرف ته دي، بالخصوص د باجوړ چې کومه واقعه نن موقع کې نن سبا کې شوې ده، مونږ د هغې ډېر زیات مذمت کوو. او نور چې څومره زمونږ د دې ملک او زمونږ د دې وطن غداران دي، دشمنان دي، الله دې ټولو ته هدایت وکړي. او که هدایت قسمت نه کې نه نو الله جل شانه دې په خپله باندې تباه و برباد کړي. مونږ او تاسو به انشاءالله تر اخري سا پورې، اخري سلګۍ پورې د قوم او د ملک او د وطن خدمت کوو او کوشش به دا کوو چې دا خپل وطن په اسلام سره، په قرآن سره، په دین سره، په مدرسې سره د دې د معیشت او د دې د معاشي حالاتو د هر قسم ضروریاتو خیال وساتو. ان شاء الله العزیز د الله نه امید دی چې الله جل شانه به تا قیامت زمونږ دا وطن دقسې آزاد او دقسې چې کوم دی نو سرسبز او شاداب ساتي. ځکه چې په دې کې ډېر محبین وطن، علما، نیکان، صلحا، عوام، نارینه، زنانه، ماشومان د ملک سره محبت کوونکي، د ملک سره زبردست چې کوم دی نو هر قسم قربانۍ ته تیاریدونکي خلک، جوش جذبې والا خلک موجود دي. لہذا زه د دې ټول ملک او د دې ټول وطن مشرانو ته، خصوصا چې کوم دی اکابر علماو ته، زمونږ چې کوم دی فوجیان رونه، زمونږ پولیس والا رونه، تمام د وطن بچی ټولو ته چې کوم دی سلام کوم چې هغوی د خپل وطن سره دونه مینه کوي، محبت کوي او د خپل وطن دپاره هر قسم قربانۍ ته دا تیار دي. زه په آخره کې دعا کوم چې الله پاک دې زمونږ وطن دا سرسبز او شاداب ساتي. الله دې په دې کې چې کوم دی اسلامي حکومت او قرآني قانون چې کوم دی دا نافذ کړي. څوک چې د دې وطن او د دې پاکستان زمونږ د دې ښکلې وطن او خاورې تر چې کوم دی دشمني کوي او دې سره چې کوم دی په خیرنه او په بده سترګه ګوري، الله جل شانه دې د هغې هغه خیرنې سترګې، د هغې هغه ارادې هغه چې کوم دی نو خاورو کې میلاو کړي. الله دې زمونږ د ښکلې وطن، زمونږ د پاکستان امداد وکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. او زه شکریه ادا کوم د محمد یوسف چې هغه د ښکلی پروګرام مونږ ته چې کوم دی نو سجاو کو او دا مزیدار پروګرام یې چې کوم دی نو وکړو. دغه رنګې زما بچي دي محمد لبید، حنزله، سهلا نور او هیثم چې زما ورواره دی، صفوره، دا ټول ماشومان خوشحاله دي او د یکجهتۍ او د محبت اظهار کوي. الله دې دا بچي چې کوم دی نیکفا مصالحه د پاکستان سره محبت کوونکي او د پاکستان او د خپل ملک او د خپل اسلام او
او د قرآن نوم روښانه کوونکي جوړ کړي. والسلام.